أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف اتم سپارہ آیات نمبر 57 هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته د دینه مخکې آیاتونو کې الله جل جلاله خپل خاص او لوی نعمتونه دا ذکر کړل چې هغه زمکا او اسمانو دغه رنګ ستوري سپوږمۍ نور الله وی دا ټول ما مسخر کړی دي او دا ټول د انسان په خدمت کې لګیدلی دي او انسانان د دین خپل ضرورت دا پوره کوي او دغه رنګ دا څومره سيزونه چې دي دا چې کار کوي نو دا د الله جل شانه په امر سره چلیږي کونور دی د الله جل شانه په امر سره چلیږي ستوري دي نور دي سپوږمۍ د اسمانونو زمکي دا ټول پټول د الله جل شانه د امر تکوینی دا غي تابع دي د الله حکم دی ته او د الله جل شانه د حکم تکوینی مطابق دی چې کوم دی چلیږي وروستو پس دا ذکر شو هر څه الله کوي نو دعا ضرورت رکون کې مشکلات حل کون کې غو الله پاک ته نو دغه د پاره کو دعا درته پیښ شي او ضرورت ته پیښ شي مشکل درته پیښ شي نو بیا دعا د الله جل شانه نه غواړي او دې آیاتونو کې ذکر دی الله جل شانه نور خپل نعمتونه ذکر کوي چې زما نور نعمتونه دي دا ووري نو هو الذي الله غزاد ته يرسل الرياح چرالیږي هواګانی اوس دې کې د باران ذکر دی چې باران د الله جل شانه رحمت دی نو يرسلو چې رالیږي الرياح هواګانی ریاح دا د ریح جمع ده او ریح هوا ته ویل شي نو هواګانی رالیږي بشرن زیر ورکونکي دا هوا زیر ورکونکي وي بشارت ورکونکي وي خوشحالي ورکونکي وي بین ید رحمته مخکې د هغه د رحمتنا مراد دلته کې باران دی چې د الله د رحمت نه مخکې د هواګانی زیر د دې خبري ورګي چې باران را روان دی نو دلته د رحمت نه مراد دا باران دی نو دا هواګانی زیر ورکونکي چې دا یه هواګانی راوالوزي نو چې کوم خلک پويږي په دې خبره باندې یا خاص کر دا مشران هغه ته پته ولګي چې باران را روان دی نو دا علامت ته د دې خبره چې دا یه هواګانی راوالوزي نو خلکو ته پته ولګي چې باران را روان دی نو الله وی چې دا یه هواګانی دا کوم هواګانی چې زده دي باران نمخ کې در لګما نو دا د زیری په تور باندې الله را لګي چې خلکو ته پته ولګي چې دا باران را روان دی حتی تر دې پورې اذا اقلت هر کله چې پور تکړي دا خواګانی صحابن وریزه ثقالا درنی دا وریزه درنی په باران سره په منونو ټنونه او په ټنونو باندې چې کوم دی او په دې وریزو کې
دنه پرتی وي او دې کې څه ماشین هم نه دی لګېدلی چې دی ټینګې کړي خو الله په خپل قدرت سره ټینګې کړي نو چې کوم ځای کې ضرورت وي الله جل شانه حکم ورته وشي ورشئ هلته کې وورېږئ نو هلته ورته چاڼ ولګي او د څاڅکو په شکل کې باران چې کوم دی راوورېږي اذا هر کله اقلت چې پورته کړي د خواګانې سحابا وریځو لره ثقالا درنې یعنې درنې وریځې پورته کړي چې هغه د اوبو د وجې نه درنې وي سقناه نو الله وي مونږ شړو دې وریځو لره سقنا مونږ شړو سوق دا زناور شړلو ته ویل شي زناور چلول یا شړل د دې وجې نه په عربی ژبه کې سائق هغه کس ته ویل شي چې هغه څاروي شړي د شاتې نه د شاتې نه یو څیز شړلو ته سائق ویلی شي او د مخې نه یو څیز راکاږلو ته قائد ویلی شي د دې وجې نه د پارټو مشران چې کوم هغې ته قائد وي زموږ قائد دی وي نو قائد مخکې خلک ورپسې نو اوښ چې د مخې نه چې کوم دی نیولي د اوښ ورپسې یا ورپسې نور بل خر وغیره یا بل ځناوري نیولي دې ته مخکې نو دته بیا قائد ویلی شي دې سړي ته او چې د وروستو نه شړي دې ته سائق ویلی شي نو الله وي سقناه مونږ شړو دې وریځو لره لبلد میت مړ خار طرف ته مړ خار یعنی وچ خار طرف چې باغې باندې باران نه وي شو چې کوم ځای کې د باران نه وي شوی او د باران ضرورت وي نو الله وي هلته کې مونږ دا وریځې ور وشړو سقناه نو مونږ شړو دې وریځو لره لبلد میت هغې مړ خار طرف ته مړې ځمکې طرف ته وچې ځمکې طرف ته چې هغه د باران نه وچ وي باران پې نه وي شوی نو فانزلنا نو مونږ نازلو به په دې سره الماء اوبو چې کوم ځای ته ور وشړو نو د دغې وریځو نه الله بیا مونږ اوبو ور نازلو کړو په خار باندې فاخرجنا نو مونږ راوکاږو به په دې اوبو سره من کل ثمرات هر قسمه میوې من کل ثمرات هر قسمه میوې کذالک الله وی دغه رنګې نخرج الموتى مونږ به راوکاږو مړو لره د قبرونو نه څنګه چې مونږ په دې باران سره د مړه ځمکه ژوندی کړو او د دې باران د وجې نه د دې مړې ځمکې نه تیغونه رازرغون شي نو دقه شان الله وي مونږ په ورځ د قیامت دا مړي هم را ژوندي کړو دوی به هم د خریړو په شان را ژوندي شي سرونه به د قبرونو نه راوکاږي او دې طرف ته هم اشاره ده څرنګه چې په باران سره مړه ځمکه ژوندی کېږي دقه شان په قرآن سره په آسماني کتاب سره په پیغمبر سره مړه زړونه الله جل شانه ژوندي کوي مړه زړونه خلک په کفر او شرک مبتلا وي د کفر او د شرک تیری وي الله جل شانه پیغمبر راولېږي هغه پیغمبر خلکو باندې مهنت وکړي د خلکو هغه زړونه د کفر او د شرک نه پاک کړي او د ایمان پر رڼا سره منور کړي نو څنګه چې باران د برې نه وي دقه شان آسماني کتاب هم د برې نه وي قرآن هم د برې نه وي نو څنګه چې په باران سره مړه ځمکه ژوندی شي دقه شان د پیغمبر پر راتلو سره مړه زړونه الله ژوندي کړي په ایمان سره منور کړي فاخرجنا مونږ راوباسو به په دې اوبو سره من کل ثمرات هر قسمه میوې کذالک دغه رنګې نخرج الموتى مونږ به راوکاږو مړو لره د قبرونو نه لعلکم تذکرون د پاره دې چې تاسو نصیحت حاصل کړئ حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې سور شپېلې دا اسرافیل علیه السلام دوه پیری وي یو پیرا چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلې وغي ټول نظام به درهم برهم شي ختم بشي هر یو سیز به پناه شي هیڅ سیز په مخ ته ځمکه باندې پاتې نشي قیامت په قایم شي او چې کله دویمه پیره شپېلې اسرافیل علیه السلام وغي نو د هغې د وجې نه به ټول خلک چې کوم دی دوباره کائنات به دوباره چې کوم دی په وجود کې راشي انسانان به ژوندي شي ځناور به ژوندي شي فرشتې هر یو څیز به چې کوم دی ژوندي شي د دویمې شپېلې سره د لومبۍ شپېلې سره به هر څه فنا شي قیامت به راشي د دویمې شپېلې سره به ټول خلک راپاسي انسانان پیریان فرشتې ځناور هر یو ساه والا به چې کوم دی راپاسي دوباره به د نظام ته حیات ملو شي ټول نظام به ژوندي شي او د دغه دواړو شپېلو په منځ کې 40 کاله فاصله ده یعنی 40 کاله مخکې به یو شپېلې ووهلی شي بیا به 40 کاله
الله جل شانه د هر څه به کوم دی پراتی وي او الله جل شانه به اعلان کی आवाज بلګي لمن الملك اليوم نن ورځ د شابت شهیده سلويخ کاله پس په الله جل شانه په خپل باندې او فرمای لله الواحد القهار نن د هغه ذات بادشاہ چې ډیر زیات په قهر کوي نو سلويخ کاله مخکې بډومبې شپېلې اول شي قیامت پراشي بیا سلويخ کاله پس په دویمه شپېلې اول شي خلق په کوم دی را ژوند شي نو دا سلويخ کاله د دوړو شپېلو په منځ کې فاصله ده نو په دې سلويخ کاله کې په دې ځمکه باندې بارانونه کی سلويخ کاله به لګاتار بارانونه په دې ځمکه باندې د دې وجه نه به چې څومره خلق په قبرونو کې دي د دې د اډو کې به یو بل سره دغه باران د وجه نه یو ځای کی د باران د وجه به دغه اډو کې یو ځای شي ډانچه به جوړ شي بالکل برابر بشي د سلويخ کاله او بارانونه کیږي سلويخ کاله دا غینه پس چې کله دویمه شپېلې اوخي نو په دې کې به الله روحونه ورواچي را پابسي د قبرونو د دویمه شپېلې سره نو دلته کې استدلال دې نه کړل چې څنګه په دې باران سره د امړه ځمکه ژوندې شي د دې نه تیغونه را زرغون شي نو د کشن قیامت کې هم د سلويخ کاله بارانونه کیږي او دغه بارانونو د وجه نه به سلويخ کاله پس دا ټول خلک را ژوند شي نو الله وجه دې ته وګوره څنګه چې د امړه ځمکه ز باران سره ژوندې کومه د کشن پورز د قیامت په باران سره دا انسانان هم زرا ژوند دي کذالک دا غننګي نخرج الموتى من با روکاګو مړو در د قبرونو نه لعلکم تذکرون د پاره دیش داسو نصیحت قبول کړي والبلد الطيب او پاکیزه کلی پاکیزه خار مراتب عمده زمکه ده صحیح زمکه والبلد الطيب او عمده زمکه یخرج روباسی با روزی با نباته بوټي د هغې نه باذن ربه د هغې د رب په حکم باندې یعنی د ځمکې د رب په حکم باندې دغه ځمکې نه بوټي راوځي خو چې کله په دې ځمکه کې د بوټو را زرغون کېدو حیثیت وي صلاحیت پکې وي والذي او هغه ځمکه خبثا چې خراب وي د زرغونېدو طاقت او قدرت پکې نه وي نو لا یخرجو نو نه راوځي بوټي د دې نه الا نکدا مگر بیکاره بوټي ته راوځي اصل کې دا مثال ورکړی دی چې پیغمبر راشي او پیغمبر مثال دا د رحمت دی د باران دی نو په دې سره چې کوم دی د باران په ټول ځمکه باندې یو شان دی وریږي خو چې کومه صحیح ځمکه وي نو هغه ګلونه را زرغون کی هغه میوې را زرغونی کی او چې کومه خراب ځمکه وډومبه هوا اساسي را زرغونی نه په باران سره او کله را زرغونی نو مرکونډه وغیرہ غنی وغیرہ دا چې کوم دی را زرغونی نو د کشن پیغمبر راشي په خلکو باندې یو شان مهنت وکي نو بعض خلکو کې د ایمان صلاحیت وي د ایمان د قبلولو د حق ته قبلولو دغه طلب پکې نو الله جل شانه دغه زړونه دغه پیغمبر د وجنه په ایمان سره منور کی ایمان زړون دراشي او بعض د ابو جهل پشان دي د ابو لهب پشان دي ازلی بدبخت وي نو هغه د پیغمبر دراتلونه پیدا حاصل نه کی د پیدا اغستو صلاحیت باغ کې نه وي نو هغه مرکونډه زرغونه کی نو پیغمبر خدای رشاد پر رحمت ته خود کې صلاحیت نه وي چې دی ایمان قبول کی د پیغمبر نه فائدہ حاصل کی او چې کم خلق ټول باندې یو شان مهنت کوي او بکر صدیق رضی الله ایمان راوړي او دغه حضرت علی رضی الله ایمان راوړي او د حضرت علی رضی الله خپل سکپ لار دی ابو طالب سے هغه ایمان نه راوړي نو یو شان مهنت په کړې دي نو دغه رنګ پیغمبر د ټولو خلکو د پر رحمت ته خو چې څوک پیدا حاصل کی او څوک پیدا حاصل نه کی چا کې د پیدا حاصلولو صلاحیت وی هغه خپل صلاحیت صحیح استعمال کی پیدا حاصل کی او بعض خلک صلاحیت صحیح استعمال نه کی پیدا ته حاصله نه کی نو د کشن څنګه چې باران اوریږي صحیح زمګوي نو هغه چې کوم دی ګلونه را زرغون کی تیغونه را زرغون کی فصلونه را زرغون کی او چې خراب زمګوي نو هیڅ نه را زرغونی او چرته لغوند کې را زرغونی نو هغه مرکونډه وغیرہ را زرغونی کی د کشن مثال ل کافر دی مسلمان پیدا حاصل کی ایمان پر وړي پیغمبر باندې کافر پیدا حاصل نه کی ایمان به رانوړي نو والبلد الطيب پاکیزه کلی عمده زمکا یخرجو روباسی روزی نباته بوټي د هغینا باذن ربه د هغې د رب په حکم سره والذي او هغه زمکا خبوثه چې خراب وي لا یخرجو نو د دین نه روزي الا نکدا مگر بیکاره بوټي د غوند روزي کذالک دغه رنګ نصرف الآیات من بار بار بیانو آیاتونه لقوم د قوم د بارا یشکرون چې شکر ادا کی د الله
چې مونږ ټول شکر د الله ادا کو چې مونږ الله جل شانه ایمان راته نصیب کړی دی مسلمانانې پیدا کړي وهو الذي والله غزاد ته يرسل الرياح چې رالیږي خواګانې بشرن زیر ورکونکي بین ید رحمته د خپل رحمت نه مخکې یعنې د خپل باران د رحمت نه مخکې حتی تر دې پورې اذا اقلت چې پورته کړي دا باران چې پورته کړي دا هواګانې سحابا ثقالا درنې وریځې پورته کړي سقناه نو مونږ شړو بیا دې وریځو لره لبلد میت وچ خار طرف تا مړ خار طرف تا فانزلنا بیا مونږ نازلو به الماء په دې سره اوبو فاخرجنا بیا مونږ روباسو به په دې اوبو سره من کل الثمرات هر قسم میوه رنگ دا مونږ مړو لره د قبرونو نه لعلکم تذکرون د پاره دې چې تاسو نه کې طیب پاکیزه کلی عمده زمکا روباسی هو هغینا یخرجو بعده بوټي د هغینا باذن د هغې د رب والزمکا خبر ابوي لا یخرجو نراوزی بوټي د هغینا الا نکدا مگر بیکاره بوټي دراوزی بیکاره لږ غوندګي بوټي دراوزی کذالک دغه رنګ نصرف الآیات مونږ بار بار بیانو آیاتونه لقوم دها قوم د پاره یشکرون چې هغوی شکر وباسي وهو الذي والله غزاد يرسل الرياح جرالیږي خواګانې بشرن زیر ورکون کی بین ید رحمته د خپل رحمت نه مخکې حتی تر دې پورې اذا اقلت چې پورته کړي د هواګانې سحابا ثقالا درنو وریځو لره چې پورته کړي د هواګانې سحابا ثقالا درنو وریځو لره یا سحابا وریځو لره ثقالا داسې وریځ چې هغه درنې وي د اوبو د وجې نه سقناه نو مونږ شړو د وریځو لره د بلد میت مړې ځمکې طرف ته مړ ښار طرف ته چې هغه مړ وي یا وچ وي د باران نه کېدو د وجې نه فانزلنا بیا مونږ راوباسو به الماء په دې سره اوبو فاخرجنا بیا مونږ راوباسو به په دې اوبو سره من کل الثمرات هر قسمه میوې کذالک دغه رنګ نخرج الموتى مونږ راوباسو مړو لره مونږ به راوباسو مړو لره د قبرونو نه لعلکم تذکرون د پاره دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ والبلد الطیب او پاک خار پاک ازمکا عمده ازمکا یخرجو راوزی نباته بوټي د هغینا باذن ربه د هغې ځمکې د رب په حکم سره والذي او هغه ځمکه خبثه چې خرابوي لا یخرج نو نه راوزي بوټي د هغینا الا نکدا مگر لږ غوندګې بیکاره بوټي ته راوزي کذالک دغه رنګ نصرف الآیات مونږ بار بار بیانو آیاتونه لقوم دها قوم د پاره یشکرون چې هغوی شکر کوي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين